بل غټ اعتراض په امیر معاویه رضی الله عنه باندې چې دا شیعاګان کوي هغه دا دی چې دوی وایي چې حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه خلاف جنگ کړو. دغه جنگ صفین واقعا بار بار مخکې رستو کوي. د مسلمانانو په ذهن کې د صحابه په مابین کې کم هغه اجتهادي اختلاف ته هغه په داسې انداز کې پیش کوي نعوذ بالله چې د صحابه متعلق د مسلمانانو د عقیده او نظریه کمزوري شي، بدګمان شي، شکوک اور شبهاتو کې مبتلا شي. دغه د دې مقصد دی. جنگ صفین دا په 37 هجری کې دا جنگ شوی او بنیادی وجه دا و چې حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی الله عنه چې کله ظلمن شهید کړي شو، چونکه عثمان غنی رضی الله عنه د بنو امیه خاندان سره تعلق ساتي، نو د عثمان غنی رضی الله عنه اولاد دا امیر معاویه رضی الله عنه خواله لاړو چې حضرت زمونږ بابا شهید کړو، مونږه قصاص اغستل غواړو. امیر معاویه رضی الله عنه چونکه بنو امیه او قرآن کریم د مقتول اولیاء ته دا حق ورکړی دی چې هغه د مقتول چې کم قاتل دی د قاتل نه قصاصا هغه قاتل قتل کی قصاص واخلي. دا حق قرآن کریم ورکړی دی. معاویه رضی الله عنه رالو علی المرتضی رضی الله عنه ته عرض کو چې حضرت دوانه جمع کیږو او د عثمان غنی ذوالنورین رضی الله عنه قصاص اخلو. دقه مطالبه وا. علی المرتضی رضی الله عنه فرمایل چې بالکل قصاص په اخلو، فی الحال حکومت اور خلافت دا لا مضبوط نه دی او د باغیانو قوت زیات دی. کومونږ دی وخت کې اعلان جنگ کو د دې خلاف، نو ممکنه ده چې مسلمانانو ته او خلافت راشده ته ډیر نقصان ورسیږي. د علی المرتضی رضی الله عنه دا رای په خپل ځای مضبوطه وه. معاویه رضی الله عنه ویل چې مونږه د عثمان غنی رضی الله عنه قصاص اخلو، خو قصاص هم وا نغستو نو دی دا باغیان به نورم جرأتمن شي او زمونږ نور اکابر صحابه کرام به شهیدان کی. لہذا په موقع مناسبت سره د دې دا همت او طاقت ماتول ضروری دي. د دې رای په خپل ځای ټکوا، خو لیکن دا رای د دوانو حضراتو رای انتهایی طول واغستو در دې پورې چې د جنگ نوبت هم راپیښ شو. او دا یو خبره یاد ساته چې دا بعض باغیان پکې د سو چې د مسلمان په جامه کې صد علی المرتضی رضی الله عنه په جماعت کې شریک شو او صدا معاویه رضی الله عنه په جماعت کې شریک شو. نو بیا دا سوچ و د صلح یو صورت مخې ته رالو. د معاویه رضی الله عنه او د علی المرتضی رضی الله عنه د دوانو په اتفاق سره د دوانو جماعتونو د طرف نه یو حکم یو صحابي مقرر شو چې دې دوانو څه فیصله وکړه، اکه فیصله به وي هر یو سړی مني. نو بیا دک شاندو شو. د علی المرتضی رضی الله عنه د طرف نه ابو موسی اشعری رضی الله عنه حکم مقرر شو او د معاویه رضی الله عنه طرف نه عمر بن عاص رضی الله عنه مقرر شو. اتفاق داسې وشو چې د دې دوانو اتفاق په دې خبر رالو چې د عثمان غنی رضی الله عنه قصاص په اخلو، یعنی د علی المرتضی رضی الله عنه د رای خلاف فیصله رااله. نو چونکې د جنگ ډیر زیات طوالت واغستو، نو بیا داسې وشو د علی المرتضی رضی الله عنه په جماعت کې چې کم باغیان د مسلمان په جامه کې وو، دوی خو دا ګمانو کو د دې دوانو صلح وشو نو زمونږ مقصد به پوره نشي، نو دوی د شپې رو لګېدل د معاویه رضی الله عنه د جماعت په صحابو باندې حمله وکړه، څه پکې شهیدان کړل. دغه شان د هغې خلکو رو لګېدل باغیان او د علی رضی الله عنه د جماعت په صحابو باندې حمله وکړه او مشهور دا کړه چې بھئی معاویه رضی الله عنه حمله وکړه، دې طرف نه مشهور دا شو چې علی رضی الله تعالی عنه حمله وکړه. حالان کې دا د باغیانو دا یو سازش جوړ کو، د دې وجه نه ټول یو د جنگ میدان ګرم شو، مسلمانان یو بل سره یې ختم، ډېر لوی قتل عام شو. خو لیکن دا خبره یاد ساتئ
د دې دوانو حضراتو چې دا کم جنگی صفین په نوم باندې شوی دی د الله په ذات مې د قسم وي د احادیثو په رڼا کې او د تاریخ په رڼا کې دا د حسد او د بغض او د کینې په بنیاد نو دا د ذاتیاتو په بنیاد نو بلکې دوانو د امت مسلمه خیرخواهی غوسته معاویه رضی الله عنه دا ویل چې دا قصاص زکه اخلو چې دا باغیان چرته نور جرأت من نشي نور صحابه شهیدان نکی او علی رضی الله عنه رایم بهتر وا چې فی الحال زمون قوت کم دی د باغیانو قوت زیات دی کومونګه اعلان جنگ کو نور نقصان سره مخامخ کیږو لہذا لک صبر کو چې زمون خلافت مستحکم شي مضبوط شي بیا به مونږ د عثماني غنی رضی الله عنه قصاص خامخه اخلو نو دوانه د امت مسلمه دا خیر خواو دا نه چې د یو بل سره د بغض د کینې په بنیاد او په دې باندې دلیل څه دی چې دوانه د امت خیر خواو یو بل سره دا جنگ د بغض د کینې په وجه نو غټ دلیل یې دا دی علی المرتضی رضی الله عنه نه تپوس وکړی شو چې د معاویه رضی الله عنه دا ډله چې کم ده د دې متعلق ستاسو څه رایه ده دا کم خلک دي آیا دا مسلمانان دي او کنه کفار دي چونکې د مسلمان خلاف تلوار روچت شوی دی نو څه رایه ده ستاسو علی المرتضی رضی الله عنه او فرمایل قتلانا وقتلاهم یریدون به وجه الله کم افراد چې زمونږ د جماعتنا قتل کړي شو شهیدان کړي شو او کم افراد چې د معاویه رضی الله عنه د جماعت نه شهیدان کړي شو د دې ټولو مقصد او غرض د الله د رضا حصول و چې الله راضي شي د دوانو مقصد صحیح فی الجنت او د دوانو طرفونو والا مقتولین او شهدا د په جنت کې دي دا د دې خبرې دلیل دی چې د دوانو په یو بل سره هیڅ قسم ذاتیات بغض نو نه په یو بل باندې د کفر فتوا نه په یو بل باندې د لعنت الفاظ نه توهین آمیز کلمات داسې قسم الفاظ به څوک ثابت نکي چونکې د مسلمانو په مابین کې په ظاهره دوه ډلې جوړې شو دغه وخت کې د روم یو وړوکی شان سلطنت نو د هغې بادشاه دا وغوښتل چې مسلمانان خو په خپل منځ کې نښتي دي دوه ډلې شو نو داسې به وکړو چې موقع دا ده چې اوس په مدینه منوره باندې حمله وکړو پاک ځای به قبضه وکړو معاویه رضی الله عنه ته د دې پته ولګېده معاویه رضی الله تاریخي الفاظ ابن عساکر دا لیکلی دي هغه د روم چې کم بادشاه هغه ته خط ولېږلو او وی ویل ان لم تنتهي وترجع الى بلادك کته من نشوي خپل لخر د خپل ملک ته واپس نکړو لا اصطلحن انا وابن عمي نزا او زما د ترزوی حضرت علی المرتضی رضی الله عنه با اوس فی الحال صلح وکو ولا اضيقن عليك الارض بما رحبت او دوانه به یوځای شو پتا باندې پکم ازمکه چې ته اوسېږي دک ازمکه به رمانې راتنګو دا د دې خبرې دلیل دی چې د دوانو جنگ دا د بغض کینې د حسد په بنیاد نو د دوانو مقصد یو صحیح مقصد و بس اجتهادی غلطی اوشوا او دا غلطی په بنیاد باندې ډېر شي صحابه شهیدان کړي شو دیته مشاجرات صحابه وي په دې بحثونو کې به ډېر ورننوځي نه چې علم نه لري د تاریخ نه خبر نه د احادیثو نه خبر نه او په دغه بحثونو کې ننوځي او د یو فرد خبره دی واورېده او نعوذ بالله په صحابو پسې طعن تشنیع شروع کړه دا د جهالت دلیل دی داسې به نه کې بس په دغه مسله کې زمونږ دا رای ده زمونږ د اهل سنت والجماعت چې دوانه حضرات په حق او دوانه د امت مسلمه خیر خواو د دوانو مقاصد بالکل د شریعت مطابق بس اجتهادي غلطي دا یو فرد نه وشوه نور دوانه د نبی علیہ السلام لوی جلیل القدر صحابه کرام دي د دوانو متعلق د نبی علیہ السلام په زبان اطهر باندې د جنت بشارتونه موجود دي لہذا زسو کیم تسو کی چې دغه جنتی افراد متعلق غلط زبان استعمال الله دې دغه صحابه اتباع مونږ ته نصیب کړي